أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال المجاهد: القصاص العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث وإمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما عاصم کړی دی هغه بیان به ورې مخکې کړی دا د دعا د فارم نه سره ناست الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل منا إلى إمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردر البطاء الجعفي البخاري اليمني. باب قول الله عز وجل ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. زمان محترمو علماء بزرگانو اسلافو ما دا ختم مخ کې کړی د بخاري شریف دو قسمه ختمونه یو علمی تحقیق وی لس بحث ما دي کې مخ کې را په دې ناچیز علم سره کړیو او هغه لس بحث یې کې په دیګر هغه د طلباتو هغه د علم دین طالبات دي هغه ار څوک نه پوهیږي لس بحث داو چې غرض د امام بخاری دی عبارت کې څه دی عقد دی باب کې څه دی ربط دی مخ قبل سبا سره څه دی مق او ربط دی اخري باب رد على الجهميه سره څه دی ربط دی باب اول سره باب كيف كان بالوضوح سره څه دی او دارنګ بیا شرح دی دغه ترجمه الباب بیا شرح دی حدیث بیا د سند تک هغه سند چې کوم لطائف دي او بیا په سند کې دراویانو او بیا دې کې نو سنت هغه اختتام اټول ما کې په دیګر کړي نو عرض دارې ختم شوی دی او نا وخت هم دی صرف یو اصلاحي بدري خبرې کوم اول خو دې حضرت مفتون صاحب شکریا دا کوم دا طلباتو ته دا سبق ما بند فقیر ویلې د ایمان ډېر په عجزانه انداز کې خواهش کړو چې داسې یو سم مزیدار شعر جوړ شي او ته بوته خورسو کوي طائرہ او ته بوته خورسو کوي طائرہ خ غزل چې جوړې نو ډر غواړي نو تو درې شاعران موږ الحمدلله لرو د اوس زمانه چې کوم مولانا بدرالدین صاحب دی هغه ته رحمان بابا وایم دا اکرام الدین مفتون صاحب چې دا حضرت حسان ابن ثابت کردار ادا کوي دا حماسي شعرونه وي مرثیه نه وي او نه دي ارچا دي پر دا شعرونه وي دا شعر ډیر انداز عمیق وي نو دنه شکریا دا کوم او بیا مولانا احسان الله احسان صاحب چې دی موږ سره ما شوخیل کې اتلس کاله مخکې تقریبا مسلم ثبوت دا کتابونه تکمیلای ویلې دنه خو زه خبر دوم مولانا بدرالدین صاحب شعر را لګرو او ما سره سړی ویون کې نو او الحمدلله مفتون صاحب راتوي چې ما شعر جوړ کړی ان شاء الله به ګوره خو زه په دې خپوم چې دا حق به سو ادا کی ماشاء الله مولانا حسن الله صاحب ورسره انتهایی انصاف کو خدای دې نور او که زه کوی وای ابل شعر مې مور کولو یو خنن سبا غزلی نه وی دا خلک دا شعر دا شعر دی چې نبی علیہ السلام به حضرت حسان ته ویل چې ته شعر وا چې د کافرانو په زړه د دې تورې نو د غیشي نه زیات اثر کوي. بهرحال
زمرونو زه تاسو ته دوه درې خبرې عرض کول غواړم. زموږ تاسو محترم معزز قابل عزت مشر استاد هم تشریف راوړی دی مولانا صاحب ایبم تاسو ته خبرې کوي مونږ بار بار کړي صرف زه تاسو ته دوه درې خبرې عرض کول غواړم. دا تحقیق چې دی د بخاری شریف دا ما کړی دی په نیټ هم پروت دی واټس اپونو کې هم پروت دی فیسبوکونو کې هم پروت دی او هلته کتلی شئ باقاعده. خدا انسان چې دی دا دوه چیزونو نه جوړ دی یو روح او یو ډانچه او بدن. د روح تربیه چې دا یو مهم شی دی دا مړیږي نه دا ډېر وخت پورې وي. په روح کې مشر کشر دی د آدم علیه السلام سره ټول موږ او تاسې انځور یو. په وادي نعمان کې چې پیدا شو او دا ټول اولاد د هغه د پشت نه راښکته شو دا روحاني و او دا ارواح ازلا الله تبارک وتعالی چې کله پیدا کړه د کې مشر کشر د تر قیامته چې څومره راځي او دا پلار او زوی دا په دې ډانچه کې د ماده کې ماده ظلمانی دی روح دا نورانی دی. زمارونو روح د خدای په نس ډېر محترم دی. الله تبارک وتعالی ورته اشرف ویلی دی الله مخاطب کړی دی او الله تبارک وتعالی یکې پی دیگر په هر وخت کې پیغمبران ورته رالیږلي دي او پیغمبران هم ښکلي ښکلي چې الله منتخب کړي دي. د دې وجې نه زمارونو عیان ته وایي بیان نشته. رسول الله اسلام وایي ان الله قسم اخلاقکم فيما بینکم کما قسم څنګه د ارزاقکم وان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب ومن اعطاه الله دينا فقد احبه الله وكما قال صلى الله عليه وسلم. خدای جل جلاله دا دنیا کافر تم ورکی او دوست تم ورکی مسلمان تم ورکی. د دنیا په عمل کې الله د کافر او د مسلمان فرق نه دی کړی. هغه چاته رزق ورکی خوراک ورکی انجینیرینګ او دارنګې ډاکټري دا ورخی چې د خدای جل جلاله په سکند سکند کې نافرمانی کوي او دوست هم ورکوي بلکې دشمنانو ته علاجات کارخانې او مال ورکړي. خدا دین دا یو تحفه دی ولا یعطي دین الا من حبه. دین الله دشمن ته نه ورکوي دغه چاته ورکوي چې خوښ شي او ومن اعطاه الله دین فقد احبه الله. چا کې چې دین وي په دې پوسه چې دا خدای منتخب. خدای جل جلاله قرآن کې ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. دا قرآن موږ په میراث کې هغه چاته ورکو دا کتاب چې هغه موږ غوره کړي نچوړو لوب لباب او موږ سره د هغې دوستي او تعلق دی. نو دغه طالبات یا دغه علما چې په دې حیات آباد کې دي او یا دغه طالباتو سبقونه ویلي د دې هغه تکلیف او مشکلات موږ ته معلوم دي. وای دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر خوړلي تیندکونه دي په لار کې داسې معمولی راغلي نه دي. ولګې تندې مشکلات تکلیفونه مصائب دا یې تیر کړي دي او نبی علیه السلام په خپله وایي اوزیت فی الله ما یوزی احد من قبلي. ما ته د الله په دین کې دومره مشکلات او مصائب رسېدلي چې دومره مخکې چاته هم نه دي رسېدلي. خو د هغې ثمره ډېره خوږی او ثمره یې دغه ده چې دا د خدای په نیز جل جلاله دوستانه ده د الله ملګري دي د الله د دین خیر خوا دي. ان لله علین فی السماء فی الارض حدیث کې راځي د خدای دوستان او د خدای خپلوان په دې ځمکه کې دي. قیل من هم یا رسول الله دا دوستان د خدای ځمکه کې څوک دي؟ وایي اهل الله. دا اهل الله دي وخاصتو چې د خدای دین سره د تعلق لري. هغه چاہے د نحو په شکل کې د تنخواه په شکل کې وي د خدمت په شکل کې د کتاب په شکل کې دا دومره تکلیفونه چې دا مدرسې کې دا مولوی صاحب دی ګالي دا داسې خوش نه دي داسې معمولی نه دي. دې کې دا بجلیانې ځي او د دې کرا ورکوي دا خلک دا مشکلات بهرحال دغه دغه ثمره ده چې الله تبارک وتعالی سره رابطې ستاسې جوړوي او دا خلک دا اناس دي
او کدارنګ د ښځو باره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د شیطان حبایل دا د شیطان جال دی جال. نو شیطان چې کله انسان گمراه کوي نو په دغه ښځو سره گمراه کوي. اسرائیلیان د حضرت موسی علیه السلام پالټۍ ته چې ضربه ورکړه د ښځو په وجه، خو همدغه ښځې که بیا نیکانې جوړې کې تعلیم په سلسله کې تاسو ته پته دی قرآن او حدیث کې تاسو وګورئ سپای دا د امام شافعي او د ټولو مذهب امام شافعي مذهب نجس العین دی. دا چې کومه کاسه کې خلن چې وایي نو هغه کې راځي ابن ماجه کې فغسلوا 7 مرات وفي روایت 8 مرات احداهن بالتراب. که سپای کوم لوغي کې خلو وایي هغه اوزلی ومنځي بلکې یو ځلې خاوره پې وسولوي. بار بار د دې سپي دا جراثیم دومره زیات خراب دي چې دا انسان بل ځای راځي د انسان کې دا ګناه داسې اثر کوي کما یجري الکلب لکه د سپي زهر دا چې په انسان کې نو خو دغه سپی دی چې تمامو کتابونو او بل حدیث کې راځي چې کم کور کې سپی لا ندخلو بیتا فيه کلب او تصاویر هغه کور ته مونږ نزو ملائکه رحمت چې هلته سپی وي. خو دغه تعلیم او د دین په حواله وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله قرآن کې الله وی او دغه سپی چې ته تعلیم ورکې سبق ورکې درس ورکې او د ښکار چل وروخې او ښکار اذا دعی اجاب و اذن زجر فنزجر چې دا سپی کورې کې وتښتي وګی کې ښکار پسې او دې ته د کله تعلیم ورکه نو هغه خوله چې اول به پتا ولګېده اووه ځلې به د هغه ځای وینځه. نو د دغه تعلیم او اسلامي روایاتو په بنا بیا دا سپی په دې تعلیم دومره محترم شو چې خوله خو یې پاکه څه کوي چې کم ښکار پسې خوشه کې او ښکار یې لنډي کوتل او تیرا کې مړ که او تالی راوړو او سایلت یې پرون خېځولې وه کلو هنیئا مریئا الله وایي دا خورئ دا پاکه ده دا د تعلیم برکت. تاسې وګورئ تعلیم په دې سلسله کې زمونږ د طالباتو نم رنگ کتلی نه رویت کتلی له الف نه تر یا لخپو نه تر سره ټول په حجاب کې. نو دا د شیطان په ضد مونږ استعمال کړلې دا به انشاءالله العزیز داسې رنګ راوړي. په دغه ځای کې داسې خلک شته چې ټوله شپه ټیویانو ته کیني او داسې ښځې او وینو یې داسې ښځې چې ټوله شپه بعضې ما ته بېګا یوه بجه وه که یوه نیمه بجه دوو طالباتو دغسې عوامو ښځو ټیلیفون وکړو چې یاره د روژې باره یوه بجه د شپې. نو ما ځان سره سوچ وه چې دا ما باندې معلومات کوي چې ته ورې دا سپین ږیری ویښ دی که نه ویده دی ځکه چې د شپې وایي څنګه دی یو شاعر وایي مفتون صاحب ناست دی یو شعر به مور سره وایي وای په خوب ویده وم د اشنا غم اوازونه کولو پاسه نه ځان عاشقۍ کې چا خوبونه کړي. نه ما ځان سره سوچ کو چې دا طالبات ما معلوموي چې یاره دا مولا ویښ دی که نه او موږ ته خو هم خوب نه راته و هغوی به عبادت کولو. نو زما ورونو موږ هغوی ته جواب ورکړه په ډېر خوشحاله شوم. نو پوښتنې کوي بعضې د شپې دو طالباتو ما ته یې خیر ده که دا نوم کمزوری مې وایخله خو موږ ته دعا وکړه دومره سخت خوند راکړه چې یا سبحان الله ما نه هغه مطالبه کوي کومه مطالبه چې حضرات صحابه کرام او د صحابه او د پیغمبر علیه السلام د صحابه په وساطت کوله ویلې زمونږ ډېر مشکلات دي یوې م وې بلې م ویلې او تپوسونه چا وایي ټوله شپه مې یاره ستا په غم جړلي دي ولې راته وایې چې تا کم جړلي دي. نه ما ته یوې طالبې چې زما پلار ته دعا وکړه ما یې رایه وله وایې نه راځي دلته زه وایي سبو بېګا ورته دعاګانې کوم ورور ته مې نو سبحان الله مې چې ګوره چې تاسو ته مور او پلار دا خلک دعاګانې مور او پلار ته دا بچي دعاګانې کوي له دې نه غټه آمدن به ستاسو هېڅ نه وي بل هېڅ به نه وي. دا ګورئ زه په دې مقبره تېرېږم پیس 1 کې چې سبق وایم بیا دلته راځم په دې مقبره باندې را تېرېږم هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس د دومره نصیحت په دا دنیا هلته زمونږ یو استاذ پروت دی قاضي محمد امین رحمت الله علیه بار بار ورته ودرېږو دعاګانې ورته کوو په دغې لیکلي انجینیر ده او پلانی ده او پلانی ده او پلانی ده
د یو انجینر او د پروفیسر قبر سره موږ څوک ونه لیدل چې هلته ولاړي د شاهجان ښځه چې مړه شوه نورجهان د هغې په قبر لیکلي بر مزار ما غریبان نه چراغې نه ګلې نه صدای بلبل و ګل او څنګه دی مفتون صاحب شعر و دیو نه صدای بلبل و ګل نه پروانه نه صدای بلبلې زما په غریب قبر باندې وي احسان صاحب ته یاد دی وی د ما په قبر باندې نه چا ګرباتۍ بله کړه نه سب بلبل چغې ولې او نه چېرته چا زړه په موږ باندې خوږ که دا ټول داسې پراته دي او په دې قبرونو تاسو په دې خوشحالئ چې د خان قبر په مرمرو جوړي او غریب داسې لږ خټونه دې قصه کې مو اوسېږه دننه چې پکې پروت د هغه نه تپوس وکئ د هغه نه تپوس وکئ صاحب الکشف چې پې تېرېږي امان غواړي نو زما وروڼو خدای جل جلاله دغه بخاري شریف دلته ما درس کړی دی بار بار مې ویلې زه به اوس صرف ترجمه وکړم تاسو ته صرف دا مبارکي در کوم چې تاسو کومې بچی را لېږلي انشاءالله هغوی انصاف کړی تاسو سره تاسو ویدئ هغوی د شپې تاسو ته دعاګانې کوي تاسو یا یو روپۍ ورې زما خپله لور دی او هم اوس دلته راغلې هم مولۍ شوه نو هغې لور ته ما تر اوسه نه دي ویلي چې تا سره کرایه شته تا سره سبق کې او زامن مې دي هغه هر ماسپښین بل وخت وایي خو لور ما ته نه دي ویلي لیکن لور چې دی وقالي کې چې د کمې ښځې اول لور پیدا شي دا ډېره محترم وي ځکه چې دا لور همیشه دعاګانې کوي زامن خو دې په قیصه کې هم نه وي نو زما وروڼو تاسو ته زه دا مبارکبادي در کوم په دغه علاقه کې چې تاسې کوم دا بچی را لېږئ انشاءالله موږ ټول سپین ږیري علما یو دلته او موږ وخت صرف د مرګ ته هغه انتظار کوو شپېتو کلو عمر به زما مي دارنګې د مولانا شیرنواب صاحب دی نور سپین ږیري علما یو موږ سره دا سوچ به هم نه انشاءالله د چا چې یاره دا ځوانان دي څه خامخا څه خبره کته پورته ونه ما الحمدلله دغه جنوکیانې چې موږ نه سبق وایي دا زموږ لورانې زموږ د نوسیانو په اندازې دي او موږ الحمدلله د قیامت په ورځ به انشاءالله العزیز همدغه لورګانو باندې چې کومې خرچې تاسو کړي هغه خرچې به انشاءالله رنګ راوړي او زه ډېر اوږدومه نه زه صرف دا ترجمه درته کوم دی کې ما بار بار تقریبا ډېر تحقیق کړی دی او ما د مولانا صاحب چې نه دا ختم به وروسته وکړې ما یې ګوره دا علمي تحقیق دی هغه علمي تحقیق ما دې ته کړی و چې دا بخاري شریف کې داسې مې ورته ویلي چې بخاري شریف دې کې 9082 حدیث دي او په دې کې 83 کتابونه دي او 3866 بابونه پکې دي او بیا دغه باب چې دا منګه رد علی الجنه اخري باب دی او دا چې کوم وروسته دی باب قول الله ونزع الموازین القسط دا اخري باب دی او دا حدیث چې دا د احمد ابن اشکاب حدیث دی دا اخري حدیث دی نو اول حدیث هم خو د بخاری ز تاسو ته خلاصه هم شیخ صاحب موږ ته فرمایل چې د بخاری درې خبرې مطلب دی درې خبرو کې یو دا چې عقیده به د صفای عقیده نو کتاب الایمان اول ذکر ک او اخري کتاب التوحید ذکر ک بیا په عقیده دا او منځ کې ټول اعمال دي نو الله تبارک وتعالى دې زمونږ استاد عقیدې صحیح کی زمارونو که یو سړی ستاسو د بدن نقصانو کی مړ دي کی اخو ستا محسن شه جنت ته ولېګلې کستا مال تا نه وخري نو جنت ته ولېګلې ځکه د قیامت پر ورځ باغ اعمال ته اخلي خو کله تا بدن ته چې هر تاوان ورسو نو تا ته ګټه وکړه هغه نقصان وکړو او کله تا دین او عقیده ته نقصان وکړه تبا تشوي نو د دې وجه نه بخاری شریف وایي چې عقیده بچ کوا که بدن بچ ډیره خو که چا در باندې ظلم وکړو جنت ته ولېګلې لیکن که اتا په عقیده چا ظلم وکړ تبا شوي نو دې وجه نه زمارونو دې حدیث پاک کې باب قول الله زاسه دغه حدیث ترجمه درته کوم ما د دې تویلو چې ما دې کې تحقیق کړی نو هغه ورځ موږ صرف یو دعا کوو دلته لری زاینه زنانه راغلي دي استادان راغلي دي ما ته بیگم دا شیخ صاحب وې دغه سلیم الله صاحب چې باجوړ دا انګونا استادان لوی راغلي کم چې د تحقیق شوقیان یا په نت پروت دی بحث او دعا ته چې څوک راغلي زه صرف د بخاری بیا دا یو حدیث وایم وبي قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. زمانو رسول الله زدا ابو هريره صاحب د صحابه نمائندو او ډېر لوی شخصیتو دا واته تا یا کله په عمر باندې وفات ته یو کم شپېته کې صحابه نمائندو یو لور یو زوی بس ا زوی نو محرر او دا رنګ د لور سعید ابن مصیب ته واده کړو نو دا د لور باچا ته غختله معاویه صاحب ته غختله یزید ته چې دا لور به راکې د لور دا د شوند د خزو مسله ده دا خبر ارته کوم نو ابو هريره صاحب حیران پاتې و چې وسو کما کرل ریبلې دا یو صحابي دی سعید ابن مصیب په ګوډه باندې علما بزرگان وی چټه رنگ نه تکتورو او د مدینه منوره فقيه دی شپې دغه کور ته ورغی چې دا مال لور خو ته په نکاح کا پازورې په وروته په لېشه نو هغه خلک ویل چې ګور باچا درنه غواړي وای باچا خو غواړي خو باچا به په بنگلو کې نه زما د لور نه بدین يرشي او دې غریب ته ور کړل فقيه ته سبق بیگا به ور سره مصلی ندغه دای بیا سعید ابن مصیب ته د لور ورکړه او دې سعید ابن مصیب بیا یو لور پیدا شو د ابو هريره نو سیوا او هغه بیا عبد الملک ابن مروان ولید ته غختله چې دا به مال راکې ما د باچا اغم د باچا زو او د یو طالبو د سعید ابن مصیب طالبو هغه رانغی سبق تدریس لو روز بعد افتا پستا پوښو ک عبد الله ابن وداع نومید ویلې ته چیرته وای جی ما خزا و مړه شو نور به اس کور کې سوق نشتا مور می بوډۍ دا هغه خزا وای بچی مچی وایس نشتا پیسې ټکا ایس نشتا وای ښا نو دی واده تنظیم وای واده پیسې ما سره نشتا کچرته میلاو شي وای ښه واده درته وکم نو بیا ویلین ما ته با څوک را کی ما سره خو کم بلم نشته بستر ایس نشتا وای خانو بزما لور دی راځه چې ریاض الجنه کې نکاح ته وتړم نو هغه نه منل هغه یا طالب مچرته زو چرته دا چې لور ورته نکاح کړه اداله خوشالۍ نه لاړ مور ته هغه مور خبره کړه چې ما ته کو سعید ابن مصیب لور را کړه غل نه بچی دا لوی خاندان دي دا چرته مونږ ته او د مدینه منوره مایناس فقيه عالم دی نو ما خامو چې ګټه وډه باو د عبد الله ابن بداعه ګټ حضرت سعید ابن مصیب چې لبرنه وکتل دی عبد الله ابن وداع چې ویلی د چې دا خو د مدینه امام ولاله چې خبره خوخه نشو واپس راځي رشتہ کټ کړي چې شاته پس یو تور څه کپڑا اغوسته و یو بل څوک ولاړو نو چې ګټه کولاو کوي حضرت سلام علیکم استاد او سعید ابن مصیب چې حضرت څنګه تشریف وروړو یاره جی ما زو سوچو کو چې استاد درې سلو ورځې مخکې قضا وفات دی افتا دا کور کې پریشانی ده او دغه ما زما لور دی او تا امانت ته ما حصہ بیا ډولۍ راوړې بس 13 وړو دا به پخې دا امانت د درواله د شپې همدغه د ورځې ورته نکاح وتړله او د شپې کور ته وروستا الور هغه مور چې کړې چې نه پیمان چې ترسو ما دې آرایش نه کړې میک اپ مې نه کړې دنیا مې نه خبره کړې چې ستا د دې سره ملاقات ونشي دنیا خبره کړه درې ورځې پس خپل کور کې نکاح دا زمونږ اسلافو زمونږ بزرګانو د منګه دانن سبا خو اکثر زنانه اکثر په دغه کې افقتای چې څنګه کپڑے واغونځم سرنګي جامې واغونځم څنګه خو دې ته فکر نه چې زما ایمان به څنګه زما عقیده څنګه ده چې د سړی په 24 غنټو کې مرګ رعایت نشه دا تباہ دی او مکمل تباہ دی زمارونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څونه پیغمبران راغلي غي په عقیده کوشش کړی دی هغه د ډوډۍ او د خوراک د سکات هغه هم ذکر کړی دی چې دا کوي خیر ده خو لیکن پیغمبر خدای ورته را لېګل نه دا مهم شی دی او دا استاد او مونږ ته پته نه لګی دم چې کله سترګې پړ شي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې دی دنه درې 15,340 حدیث نقل دی او صحابه ډېر تکړه دي په حدیثو کې چې زرو نمبر دی یو حضرت ابو هريره سره فارس دی ورپسې عبد الله ابن عمر دی او ورپسې حضرت انس دی ورپسې حضرت عائشہ دی ورپسې عبد الله ابن عباس دی ورپسې جابر رضی الله تعالی عنہ دی ورپسې ابو سعید الخدری دی دینا زرو نمبر حدیث نقل دی نه دی فرمایي چې پیغمبر علی السلام فرمایلی دي
کلمتان حبیبتان دو کلمې دي ډېرې محبوبې دي خدای پاک ته په دې نه خرچه کېږي نه دکان کې ایښي دي نه پیسه غواړي نه ټکه غواړي وایي دا خفیفتان علی اللسان دا په خوله ډېره نرمې دي آسانه دي ثقیلتان فی المیزان دا درندي دي ما تاسو ته د میزان خبره کړې وه د معتزله او د القدریه او د حنابلو لوی تحقیق دی کې لمبې چوړي او دا په میزان کې درندي دي هغه څه شی دی سبحان الله وبحمده پاکی دی الله لرا محمد دی الله او سبحان الله العظیم نو ما تاسو ته په هغه کې یو خبره پرې و د ترکیب په حواله چې دا کلمتان حبیبتان بعض علما وایي چې دا کلمتان دا موصوف دی دا رستو خبر دی وی صفات دی دا خبر مقدم دی او دا سبحان الله وبحمده دا په تقدیر دی لفظ او انی سره منصوب دی دا مبتدا مؤخر دی او بعضی وی چې نه دا علمی تحقیق دی چې کلمتان دا مبتدا دی او دا رستو خبر دی او بیا مې تاسو ته دام خبره کړې و چې دا کلمتان حبیبتان د دې دا کلمې دې کې مې درته عرض کړو چې یو تخلیان الرذائل دا سبحان چې دې پاکی دی خدای الله تبارک وتعالى له هر عیب نه بالفعل پاک دا به زمونږ عقیده او بیا دا ورستو حمد او صدا الله ته صفاتونه ثابتول نو دا د دې کلمې خلاصه وا نو عرض مې وکړو د طالبات او طالبان اکثره ذهني پریشان دي هغه ته بیا ان شاء الله ما ډېر دعاګانې مخودلې دي وخت نه وخت ده او بعضی وختو